خو ټول قرآن دا نبی علیه السلام باندې به د جبریل په واسطه نازلېدو وقتاً په وقتاً د موقع مناسبت سره څه آیاتونه به په نبی علیه السلام جبریل علیه السلام راوړل. یعنی الله به جبریل علیه السلام ته آیاتونه ورکړل یا به جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته هغه ورکړل هغه به ورته وراول. خو دا دو آیاتونه چې کوم دي د سوره بقره دا دو آیاتونه نو دا نبی علیه السلام ته براه راست الله رب العالمین ورکړي دي او د دې ډیر زیات فضایل راغلي دي. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک دا دو آیاتونه د شپې وایي د ماسخوتن منځو کې دا غینه ورسره دا دو آیاتونه وایي نو دا سړی داسې دی لکه چې د ماسخوتن منځ وکړي او تر سحره پورې تهجد کې په تهجد کې مشغول وي. او نبی علیه السلام فرمایي چې سوره بقره په کوم دو آیاتونو باندې ختمه شوې ده نو دا ماته د خزانه خاص نه راکړل شوی دي. یعنی د خاص خزانه نه د آیاتونو ماته راکړل شوی دي چې عاد عرش ته لاندې ده. د دې وجه نبی علیه السلام فرمایي دا په خپل باندې مزده کوي خپل بیبیانو ته مخای خپل بچیانو ته مخای. د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه دا دواړه تر هغه پورې نو د کېدل تر سوچ به دا آیاتونه نو وي. نو دا وای تاسو هم وای بل دې کې حفاظت ته د کور حفاظت الله پاک جل شانه کوي. شیطانان وطن ور داخليږي او چې کوم سړی وي چې زما سوره زما دغه حافظه کمزوري ده نو دې دې د سوره بقره ډومبه دغه رکوع اولئک علی هدى من ربهم المفلحون پور دې پوری او بیا د آیت الکرسی د آیات تر رکوع پوری الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه دین دا غونډ رکوع پوری او بیا د لله ما فی السماوات دا رکوع دا چې څوک وي نو دې چې کم سبق یاد کیږي او د الله نه یې د حافظه مضبوطی نو دا آیاتونه نبی علیہ السلام فرمایي دا دو آیاتونه ماته الله رب العالمین براه راست راکړي جبرئیل واسطه پکې نه و. د معراج په شپه نبی علیہ السلام د درې تحفې ورکړل شوی یو دا نبی علیہ السلام فرمایي دا ډومبي 50 منځونه خو ما به الله ته بار بار عرض کوم الله رب العالمین را لا 15 منځونه راکړل. بیا ته حضرت موسی علیہ السلام ورشه دوم ډیر دي زما امت نه دي کړي دی به سوږي خو بیا نبی علیہ السلام فرمایل ما ته نور د الله نه حیا راځي نو دا تحفه را ترا کړو د 15 منځونو ده. او دویمه دا چې الله رب العالمین ما سره وعده کړی و چې ستا هر یو امتی چې د شرک نیوي کړي شرک او کفر نه کړي ریمړ شي نو دې به زه بخم خو په شرط دی چې شرک نه کړي نو د مغفرت په زکم دار نبی علیه السلام سره الله رب العالمین وعده کړی نو کو سزا نه مخکې بخي کو د سزا نه رستو بخي خو الله پاک په خامخا بخي. او دریم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې ماته دا دو آیاتونه راکړي سوره بقره د اخیری آیاتونه دا دو آیاتونه چې کوم دي امن الرسولنا تر اخر رکوع پورې دا ماته الله رب العالمین براه راست راکړي منځ کې د جبرئیل علیه السلام واسطه نه و د کثرت الله پاک راکړي. نو دا آیاتونه ډیر مبارک آیاتونه دي ټول قران مبارک دي او ټول قران دې کې چې کوم نه شک نه دي پکار خو دا آیاتونه نو دا خامخ چې کوم نه د کېدو نه مخکې وایي.